الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین مسلمانان ورونو، الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین صحیح سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. مخکی جمعه مونږ یو موضوع شروع کړی و چې څومره کسان به د عرش الهی د سوري د لاندې وي. ناغه موضوع زمون مکمل شوی نه دا، خود باز نیکانو خلقو مرګرو د مشورې مطابق چون کی تاسو ته حالات د دنیا مخل دي چې په اهل الشام، بیت المقدس او فلسطین والو باندې بیا موجوده دور کې ظلم شروع دی. او دا نن زموږ د مسلمانانو یو عادت جوړ دی چې کپکلو کې دی او که د ملکونو په سطح دی د یو بل د پریشانو د تکالیف او تماشا کوي، خو د یو بل مدد نه کوي. داسې یو کس پکار دی یا ماشومان خبرې کوي، هماغه یو کس ودرولی خو دا اوس ګوره دی چې ګپ شپ لګوي بیا ومانه خبره هېرېږي. داسې یو تکړه سړی پکار دی چې والټه کولم نه کوي. اسوک د ماشومانو کې خبرې کوي که لویو کې هم کوي، نو دلته مخکې را لېږه. او
نن زمونږ د امت مسلمه دا عادت جوړ دی او دا یو ناکاره خوی دی چې کومځه کې د دین بارکی مونږ ته مدد او نصرت فرض دی نو هغه ځای کې مونږ نه کوو دا د څومره اوقاتونه د څومره کلونو نه دا خبره را روانه ده چې بیت المقدس دا د کفارو د قبضه د لاندې دی که خوخه څوک مزل پریزي او که خوخه ني څوک نه پریزي او دای خوخه دا چې د مسلمانانو څومره قتل عام کوي نن ګور په دنیا کې بشمار مسلمانان ملکونه دي قوتونه دي فوجونه دي خو اس قسم مدد او نصرت نه کوي حالان کې مسلمانانو ته د یو بل مدد او نصرت په داسې حالاتو کې دا د فرض عین په مرتبه کې وي نو دا یو لوی د درد خبره د ما تاسو ته وي دا د دین والا محسوسه چې نن د دین کم کار دی بس هغه خلکو له پریخ نور خلق پای کې اس قسم سره کوي تعاون نه کوي مدد نه کوي کپکلی کی او علاقه کی او مسلمان له تکلیف د نور تماشا کوي خو په ذهن کې امدا ناراضي چې ما باندې د مدد او نصرت لازم ده کنا داسې د ملکونو په ستم زموږ دا حال دی اعلان کې نن دومره اسلامی ملکونه دي کدی لغون ته ځان را بیدار کی نو يهود دنیا کې پوړو کې د مال کې برابر نه دي نه به دومره مستی ته نه رسیدي شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وکلا د خفقان د وجه نوی دومره عرب دي او دومره اسلامی ملکونه دي وی کته شواړه بولیو کلم به اسرائیل ټول ختم شي خو هغه وړو بولو تم نه دي تیار اوس بدای مشورې کوي چې الته خدا غي د لاشونو ډيري جوړ شي او دا غي کورونه ټول په کندراتو بدل شي بیا بدای صرف د مزمت الفاظ وایي دغه حال دې نن د امت مسلمه چې کومځه کې مسلمانان والو ټکول خریدا نور سوي پتماشوي داغي ګور درس کې مونږ یو وجه وي دا کفار چې په اسلامی مسلمانانو سره حمله کوي سبحانه ورته جوړه کی ساده مسلمانان وای چې او بای دا وجدا ورسمره بهانه چې کافر د مسلمانانو ملکونو باندې د حملو جوړي دا ټول دروغ وای دا غي د امت مسلمه سره دشمنی د ایمان د وجنا د دې کلمې د وجنه چې مونږ وایو لا اله الا الله دا قران حکیم بار بار وای کله وی هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دنیا یو میدان دی او د دوه ډلو پکې جنگ دی یو په ایمان والدی بل په کفر والدی جنگ سبارک دی وی فی ربهم دا الله د وحدانیت او توحید بارک جنگ دی نو دا جنگ سره کمزې کې چې کفار د مسلمانانو سره جنگيږي دا جنگ د سره دا د ایمان د وجه نه دی چا کوم چې ایمان وینو دا جنگ د سره دی قران حکیم وی وما نقموا منهم الا انهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد په خاص مسلمانان یو ظالم بادشاہ اور کې سوزولیو وای نور اس دشمنی نو مگر ایمان روړو ور اغلغ انتصاد جادوگر کافر راغلیو د موسی علیہ السلام مقابله تا ساری مقابله لراغلی غرمه ایمان روړې فرعون ورته وای قتلوم متاسغور زما د مشورې نه خلاف کارو کو د قتل د پاره بهانه جوړولې نو د یو سات مسلمانان ورته وي وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا موږ له بهانه مو جوړوا
ستا زموږ سره دشمنی د دیو جن د چې موږ د خپل رب په آیاتونو ایمان راړو نو دا یو خبره هر مسلمان ته ذهن کې خودل پکار دي چې کمزه کې کافر په مسلمانانو رانختی او وجنی دا جنگ د کفر او د اسلام دی دی لکه کفار نور سبحانی کی دی او یو ساده مسلمان تی دوک کیږي نو دا د ایمانی کمزوری دا او دا د خپل دین د حقیقت نه خبر نه نن د يهودو ک جنگ دی نو دا د ټول مسلمانانو سره دی او دا جنگ د کفر او د اسلام دی د چوکم چې ایمان پکې وی دل هر قسمه تعاون د مسلمانانو سره وسوي دا به ضروری او لازم وي د نن دور د حکمرانانو نه د خیر ستما او امید نه د پکار چې ګنې دای به یو مسلمان به مظلوم وي دا غوینه بتويږي او دا غي د زنانو بي عزتي به کیږي دای ماشومان به د لوګي نمبر یو دای به یو قسمه سوکي مدد او نصرت به وکي دغه وخت کې دای ورته لارې بندي کی چې څوک مهاجر نشي اسلامي ملک ته نو داغه نه کفار فائدہ والی یو پلې وای او ټکای انور ته وی دا خلک خو په تکلیف دي اوس ولتا سو د هجرت لار کولاو کوي دا خلک ټکر والی نو چې تاسو له خوراک ور کوي کورونه ور کوي دوايان ور کوي نو غیب فل حال نیم نصرانیت قبول کی نو داس یو سازش زما عزتمند په دې دنیا کې روان دي او دا يهود او هر کافر چره دا د مسلمانانو الله رب العزت وای چې دشمنان دي ګور دا شام او بیت المقدس دا سی یو مبارک علاقه دا چې قران او سنت کې د دې فضائل راغلي دي اهل علم په کتابونه لیکلي زموږ د حدیث په هر کتاب کې د شام فضیلت راځي د ټول علاقې ته شام وای چې دا د کفارو په مهنت ټوکړي ټوکړي شوی اوسم ګور مسلمانان چې څومره ټوکړي ټوکړي کیږي دی پسې د غیر الله سته هر ملک ټوکړي ټوکړي کوي دا عرب ټول یو ملک او خلافت عثمانیه نو د کفارو کوششو ټوکړي ټوک بازي ملکونه د عربو داسې دي چې یو لا کبادي ده ا د نور غلامان دي بازي داسې دي چې د دولا کبادي ده خدان له یو ملک جوړ کړي اور سړی او خپل مشری او معتبري جوړ کړي اول کفار مونږ او تاسو ټوکړي ټوکړي کو اوسم کوشش دا کوي چې دا امت مسلمان نورم په ټوکړو ټوکړو او په ډلو ډلو کې تقسیم کی او د دې په خپل منځ کې جنگ واچي دا یو فرعونی کافرانه سیاست او فرعون بخپل قوم جنگول بنی اسرائیل او فرعونیان د فرعونانو به مدد کولو بنی اسرائیل کمزوري کول مقصد دا چې خلک جنگيږي چې زماده کرسي له خیال دي خلق له واری ټالي په دی باندې زما عزتمند ورکولې د داد مسلمانانو د پارلو یا د خفقان خبره ده چې دا هغه مبارکه علاقه د شام بیت المقدس او دمشق چې قران او سنت د دې علاقې د فضایل نډک دي بزرګونو پیغمبران علیهم السلام الله په دغه علاقې را لېګلیو څومره بزرګونو پیغمبران په دغه ځمکه کې دفن دي خدا د الله او رحم او کرم دي زموږ علماء لیکلي د بازي تاریخي خبري وي خداغي س بنیاد ني وای زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر نه علاوه د بل پیغمبر د قبر زې په صحیح سند سره نه ثابت ادا د الله یو لوی رحم او کرم تاسو ګورئ تاسو بکتلی چرس کی بنگس کی نو مسکای نه کلمه ورزي خو چې مرشي خلک وی ولی الله مرشو جنډي په ولاړی اخص یو ناپوه سړی ورمات وی او دا غنه حاجتونه غواړي نو یو قوم چې په چرسی بنګي او پداسي سړی چې هغه ته کلمه او مزنورزي پاغدو ککیږي کدا سه قوم د نبی قبر عمومي چې څه کارونه ور سره کوي دا د الله یو رحم او کرم دی چې په صحیح سند زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکنا
د بل نبی د قبر زه معلوم نه دی بلکې موسی علیہ السلام بارک زموږ د مفسرین لیکلي کله چې هغه وفات کېدو نو د الله نه سوال وکړو وې زما رب زما قبر د بنی اسرائیل نه پټ کی ځکه هغه قوم ته کتلی او جدا قوم دی چې د سامری د سخی د خلینا आवाज وروته د غوا پشان نوی هذا الہکم و الہ موسی فنسی ودا استاسو د موسی علیہ السلام الہ دے خدا غنه زهر شوه په کوهی تور کې لټای پته ورته نو چې الہ او معبود دلته دی یو قوم چې پسخیدو ککیږي ای کده نبی قبر وګوري چې څه کارونه وکړي نو دا د الله یو رحم او کرم دی چې د یو نبی د قبر زه په صحیح سند ثابت نه دی سیوا زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکنا او دا غي دعا ده هغه دعا تر قیامت د حفاظت په شکل کې ولاړه ده الله حبیب چې دنیا نتلو وی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما د قبر نه بتخانه مو جوړه چې د دې عبادت او بندگی کی بس هغه دعا الله قبول کړي نه تاسو طواف لپریزي نه دې سو قبر لسجدي لپریزي نه که مخامخ ول ودرېږي او لاس غوړې دعا غوړې نه دې غیله پریزي نه دې جنگلو دیوار مسکول لسو پریزي دا چا دعا ولاړه دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعا تر قیامت ولاړه دا غوی د قبر حفاظت خدای د دعا د وجه نه ده د نور انبیاء علیهم السلام قبرونه معلوم ندي نو دا یو مبارک علاقه ده د الله د حبیب د معراج سفر چې کېدو چې دا په معجزاتو کې یو لوی معجزه ده او په لسمه پاراو سوره نجم کې دا غي ذکر راغله نو دا الله حبیب د بیت مسجد حرام نه د معراج سفر شروع کړي او مسجد اقصی ته لاړ دی دا الله حبیب په دغه شپه د ام هانه رضی الله تعالی عنها پکور کې د دوه صحابو په منځ کې ودو جبرئیل علیه السلام راغه او نبی علیہ السلام د دواړو د مزن را پاسول خو به دلو الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لبوزي حتیم ته راوستو د بیت الله د پرنالی میزاب رحمت طرف ته چې کوم وګزئی صدا او د کعبه نه بار دا د الله حبیب دل تراوستو دا غي شق صدر شو سینه مبارک ملائکو کلاو کا د زمزم په بوی اوی زلا او د ایمان او د حکمت نه ډکا کا ذکر الله رب العزت ملاقات ته نبی علیہ السلام تلو سو کارتا د نبی کریم علیہ الصلات والسلام شق صدر شوه یو د حلیمه سعدیه سره په بنو سعد قبیله کې او لا معشوم چې د الله د حبیب سو شو شق صدر شو یو زلدل تو شو د الله حبیب لاړو د مسجد حرام نه مسجد اقصی تا او دا غزه نه د معراج سفر شروع شوه دغه د اهل علم دو قولونه دي چې د امامتي پیغمبرانو لپتلو کې ورکړي کفراتلو کې دواړه قولونه د علماو دي بعض اهل علم دي ته ترجیح ورکړي اچھا دی اول قول له ترجیح ورکړي چې د امامتي پتلو کې وشوا اباځي وین د الله حبيب راغ ملاقات د انبیاء علیهم السلام سره په مختلفو اسمانونو کې وشو بیا د الله حبيب واپس چراتلو بیا بیت المقدس تراغه او احادیثو کې دا سره راغلي بیت المقدس د انبیاء علیهم السلام نډکو سوک ولاړو سوک په رکوع کې او سوک په سجده کې او جبرئیل علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام د لاس مبارک نونی او مخ کې کو ورتا اټول پیغمبرانو ته امامتی ورکا نن یو داسې مسجد باندې د کفارو د يهودو قبضه دا چې رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم ټول پیغمبرانو ته کومځه کې امامتی ورکړي دا د امت لپاره د درد خبره ده دا د جړه خبره ده چې په دې زنانه او جاړي په دې نارینه او جاړي په دې علما او جاړي په دې طلبا او جاړي چې یو داسې مبارک زینن د داسې منحوس او د کافرو په قبضه کې ده دای خوغه چې سور سره کوي
نو د الله حبیب په دې مسجد کې امامتي ورکړي او بیا د هغه ځای نه د الله حبیب مکه مکرمه ته راغلی وګوره دا دومره لوی سفر دی و امام روح المانی او نور مفسرین ذکر کړي وای دا الله حبیب چې د خوب د کمی بسترې نه ليله الاسراء او معراج لپاسېدل چې واپس رالل نو هغه بستر له هغه شان د خوب گرمایش پکې پروت تاسو دا مشران ګوره جمی کې اندازه لګي د مشرانو له واړه بول ډیر ورځي چې واړه بول کې چې بیا راځي بیا غبړستنه او کمبل یې خبرته دا الله حبیب واپس راغې خو بستر له هغه شان د خوب گرمایش او حرارت پکې او د الله حبیب پتلو کې او سانګ سره بدن مبارک لګېدل ناغه سانګ لا خوزیدا چې رسول الله علیه السلام واپس راغې الله چې په یو وخت کې برکت واچي بعض انبیاء علیهم السلام ته الله په اوقاتو کې خیر او برکت واچي تاسو سم ګورئ د غشپېته کال عمر د مخکینو عالمانو مو ای پکې پسونو زورګونو تصانیف لیکلي مونږ پکې سوکل ای ته دې شپېتو کالو کې الله برکت شولې ادا یو مسله د شریعت د قیامت په علاماتو کې دا چې کله قیامت رانی دی شي برکات به د عمر نه پورته شي د الله حبیب فرمایي کال به د میاشت زیل راشي او میاش به د افتی زیل راشي افته به د ورځ زیل راشي او ورځ به بس یو سات به چې تیر بشي نو په خوانو علماء چې کم کارونه په یو ورځ کې کړي هغه نن موږ په کلونو کې نشو کوله زموږ د طالبان جزان خستړې کی دا خرستو علماء بر هغه اوقاتو کې الله برکات چوری چې د مخکینو بلاسو نور الانوار مصنف رحمت الله علیه دا کتاب په مدینه منوره کې پر ریاض الجنه کې فاتحه او رزو کې لیکلې پسو کې فاتحه او رزو کې نور الانوار لیکلو طالب چې یوې څه ختمای نو جو استاد غ تکړې له پکال کې ختم کی بلې د پار په دوو کالو کې طالبان وایوم چې پوښي پې پوي پې نشي او هغه په سورزو کې لیکلې فاتحه او رزو کې ولیکلو د داوود علیه السلام په وخت کې الله برکت چولیو نو خادم لبه مال اس تیار کا ناغه چې په سوزینه چولو واګي به چولې به زبور شریف شروع کو اس بلا تیار نو وي به زبور شریف ختم کړو امام مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه او خپل کتاب لیکل کړي علماء او طالبان ځان له پیدا کو اقامت الحجه على ان الاكثار من العباده ليس ببدعه پای کې د سلف او اقوال ذکر کړي موږ تاسو ګور میاش کې غاړه نه نسو چې تراویح او قران ختم کو سلف په یو رکعت کې څه کړي دا چې وخت کې برکت نو سو په یو شپه کې عثمان رضی الله مبارک په صحیح اسانید سره دا خبره ثابت ده چې د وتر په یو رکعت کې کلام الله څه کړي اکس ولوی دا غزید مقام ابراهیم سره ورته خېلو وی عثمان رضی الله عنه راغه د وتر په یو رکعت کې ټول قران سکو په یو شپه کې ختم کو نو الله خپل حبیب ته په دې وخت کې دومره برکت اچولې زموږ دی استادانو بو شیخ رحمت الله علیه په فرمایل چې مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه چې ما په یو شپه کې تفسیر کبیر وکړو ما سره چې کوم تفسیر کبیر دې په 32 جلدونو کې ده سورہ کې ده په یو شپه کې وکړو یو څوک تاسو کې را نه دی پکې وکي په یو شپه کې 2 جلده تفسیر قتل بعض خلق الله په وخت کې او خیر او برکت واچي نو الله خپل حبیب ته په وخت کې برکت چولیو په دومره لږ وخت کې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته او دا غزین اسمانونو ته سفر شو نو دا یو مبارک علاقه ده د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نے روایت سے امام بخاری بھی ذکر کړي او دا حدیث امام ترمذی بھی ذکر کړي رسول الله علیه السلام دعا کړي اللهم بارک لنا فی شامنا الله موږ له شام کې برکت واچي سمر لوی علماء دا په شام کې تیر شوی وبارک لنا فی یمننا او موږ ته زموږ په یمن کې خیر او برکت واچي
نو باز صحابو یا رسول الله وفي نجدنا د نجد بارکم سو کوي نجد دی عراق علاقه لوي نجد سلوي کما علاقه باندې چیر وی نجد طرف تم سوالو کا نو د الله حبيب بیا وی الله موږ له پشام کې برکت واچي او په یمن کې بیا صحابه وفي نجدنا بیا د الله حبيب دعا او نه فرمایلا پدویم دریم زلوي هنا الزلازل والفتن وی التخب زلزلی وی فتنه بی او د دین بقرن الشیطان روچتیږي زموږ علماء لیکلي عراق کې علاقه دا علاقه د مذهب دجال روزي نور مسمر عزوی فتنه چي دي نو د دغه علاقه د طرف نه روتي امام رواه البخاری رحمه الله او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نګور دا مبارک علاقه دا او د دې زنه د مسلمانانو کار بروانيږي عیسی علیه السلام چې راکوزيږي نو په مکه مکرمه او مدینه منوره باندې نزول نه کوي کوم ځای راکوزيږي عیسی علیه السلام بم په دغه مبارک وطن راکوزيږي وګوره د مسلمانانو د الله حبيب خبرداري ورکړي زمونږ دای په خبرو ایمان دې ذکراته مسلمانان وای اې دې مسلمانانو ته مسلمانانو لوي د رسول الله عليه السلام په خبرو د دې ایمان او یقین دې د الله حبيب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د ابو هريره رضی الله عنه روایت سے مسلم شریف حدیث ته وی رسول الله علیہ السلام فرمائے لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود قیامت بترغی قائم نشی چې مسلمانان به يهود سره جنگيږي او څنګه مسلمانان جنگي شهادت ګره اولیا مرتبه ده د دې امت د اره صدای د شهدا او شمیر کدیو کو نو لکونو تعداد ترسي ها بھائی شهادت یو دمر لویا مرتبه دا چې د نبوت نفس دا لویا مرتبه دا دا مسلمانانو له چې شهادت ملاویږي دا څومره لوی شی دی تاسو قران کې وایي الٰه العالمین فرمای ولا تحسبن الذين ګمان نو کې دا خلق مبارک چې دا الله لار کې وجل شول چې دا غني مړ دي بلکې دا الله په نيزي ژوند دي او عند ربهم يرزقون نو شهادت یو لو یا مرتبه دا د دې امت د اره صدای شمیر کومو کو نو اره صدای د لکونو شهدا او نظرانی پیش کړي وسم اغازه په ځای پوره کی شهادت یو لو مرتبه دا مسلمان ته حاصلېږي اخیره جنگ بم د مسلمانانو د يهودو سره په دغه مبارک ازمکه کې فيقتلهم المسلمون مسلمانان به يهوديان وجني حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه مسلم مسلمانان په دغه مبارک از مکاد کفار سره جنگي نو یو يهودي به د کاني د شان لاندې پټوي څوک بدونه د لاندې شاله پټوي نو هغهونه غټه به خبره کوي دا چا فرمایلی رسول الله علیه السلام هغه کانه وای اے مسلمان راشه هغهونه به د الله بنده راشه زما شاله د یو يهودي ناشته دې قتل کا نو قتل بکی الا العرقد عرقد یو بوټه دی ازمو د ملک مشهور دی لاچوډ دا نو هلاچای نه دا اهل علم ټول لیکلي چې دا ازغو نډک بوټه دی نو لاچای کې ازغشتا اوای بعضی خبره د عوام وي وای دا لاچای بوټه وای دا ګور يهوديان ویل ته لاچای کوي عرقد جدا بوټه دی د مدینه قبرستان تم بقیع العرقد وای دلته د عرقد بوټي وډیر د مدینه منوره د قبرستان تسوي بقیع العرقد ورته وای دې کې د عرقد بوټي دا بوټي به غږ نه کوي وای دا د يهودو د بوټي نه دی
رواه مسلم. وګوره د مسلمانانو دوی سره بس کی دا يهوديان را جمع کیږي دیتا او حالات هم د دنیا داسې اخیرنی غونتی دي. هر مسلمان ته د خپل وس مطابق د خپل مظلومان ورونو صدا مدد او نصرت پکار دی. داسې اوقاتو کې بد الله حبیب قنوت نازلم کولا او زموږ امامان نه کوي. دا بیماری راغلی ورغه یو مرګ ډېر دزمن سړی والله اجر ولور کی ناغوی رما دا سلسله شروع کړي او دا بیماری او وبا راغلی د سورې نو ختمونه کو ما ورته مولا رسول الله علیه السلام په وبا کې د سورې نوح د ختمونو حکم نه کړي. وبا چې براله مصیبت براغه قنوت نازله پکار د خپل امامانو لوي امامانه چاله ورزینا زو کې کینا اوای چاله ورزینا او سو کې کین خپل امامانو لوي تب دا قنوت نازله کوم وخت کې وي دا غي د کورون خو ډيري جوړ شول دا غي کورونه په کندراتو بدل شول دا غي د ماشومان او د زنانو د شهداو ویني بهيږي. دی وخت کې مسلمانانو ته څه پکار دي؟ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې دا سه مشکلات به جوړ شول قحط براغه نو سبه کولا قنوت نازله به کوله. دا په دې ټولو منځونو کې جایز ده. خو احناف دا غوړه کړي چې د سبا مسکیو کا ورنه عربو کې ټولو منځونو کې یو ځل د بوسنیا جنگ حج کې نو هغه امام وصفاتم دی الله دې وبخي د مسجد حرام امام هغه به د ماخام مسک کولا. پټول منځونو کې دا شی په حدیثو کې څه ده ثابت ده. خو باز اهل علم د سبا دی مزل ترجیح ور کوي. نو د سبا په منځونو کې مسلمانانو ته دا پکار ده چې په دې خبره درد کی دی باندې خفشي په دې باندې پریشان شي. نبی علیہ الصلات والسلام بدا سکار کولو. نو دا یو مبارک وطن د زما عزت مندو د ابن حواله چې د عبد الله ابن حواله وای دی وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یوزل فرمایل سيسير الامر ان تكونوا اجنادا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. وی زرد چې د مسلمانانو کار بدی طرف تلاړ شي زه پزه بلخکری وی او ټولی وی یو ټوله په شام کې وی بل ټوله په یمن کې وی او دریم په عراق کې وی. ابن حواله رضی الله عنه خیر لی یا رسول الله ان ادرکت ذلک و اذا الله حبیب عزت ځواني په عمر کې ما لتا سو انتخاب کوي کما دا وخت مند زکه ډلې سره مرګ راشم یو ډله په شام کې دا بل په یمن کې دا او بل دا په عراق کې دا. فقال عليك بالشام ويت شام لازم رو نساء فانها خيره الله من ارضه. دا الله پزمکو کې غرض مکدا یجتبی لها خيرته من عباده او الله د شام د پاره په بندگانو کې غره خلق منتخب کړي. نګور دا الله حبیب شام طرف لورته اشاره او رواه ابو داود و ابن حبان فی صحیحه. نو دا شام زما عزت مندو مبارک علاقه دا پدی و عیسی علیہ السلام سکے نزول بدای پدی کیږي. دینه مخکې به مسلمانان ګور جهادونه کوي لکه حدیث د مسلم شریف کې دا سراغلی. ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ایز چې الله د حبیب سره نو ملک نو درود خو لګوای د الله بندګانو کا تاسو شونډې نه خو زیابای دا یو بد نصیبی دا بای چې ناس یې د رسول الله علیه السلام نو مغه درود شریف نه وای ټول درود نو خو جمعه رزم د جمعه د ورځ علماء سکم سلوی خصوصیات ذکر کړي. سورہ یو پکې دام دي چې پدی رضا شپه به ډېر درود وي تاسو کې چا نن د نور په نسبت ډېر ویلې ها یو دعا درې سلور اور ماشاءالله د نور ورځو په نسبت د جمعې په ورځ او شپه باندې ډېر درود ویل پکار دی. یو خصوصیت د دې دا ده چې دې کې ډېر درود وای مسلمانان
पखपल पैगंबर अलैहिस्सलाम बाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाए ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यंज़िल अर्रूम बिल अअमाक़ व बिदाबिक़, क़यामत बक़ाइम निशी रूमियान नस्वारा बराशी अअमाक़ मुकाम था या दाबिक़ मुकाम था। दा अअमाक़ यौज़ेद मदीने मुनव्वरे की और दाबिक़ दाम मदीने मुनव्वरे की यौज़ेद है। नुदई तब यो लखकर रोज़ी द मदीने मुनव्वरे ना मिन खियार अहलिल अर्दी यौमइज़िन, पदग़ रज़दीन बेहतरीन खलक बनी द दुश्मन मुकाबले लब द क़िताल द पार बार रोज़ी सद पार बार रोज़ी न चिकल सफ़ुन जोड़ की न दारूमियान बोरतवई ज़मुंग और ज़मुंग दे आगा कसानो मनस के तासु खाली वाल रावले चाहे मो ज़मुंग न क़ैद के रोज़ती उस मुसलमानान शिवी न मुसलमानान बोई ना अदा से न करो न दा जिहाद बशुरूशी वही ददे लखकर द्रे मही सबा शिकस्त खुरी बुज़दिली व इख्तियार की ला यतूबुल्लाहु अलैहिम अबदा, अल्लाह बददे हमेशा तौबन क़ब्ल ज़का मैदान प्रेखो काफिर थे मैदान प्रेखो अवदे की बदरे में ईसा शहीदान शी अफज़ल शुहदाए इंदल्लाह, पदग़ वक़्त दईन बेहतरीन व अफज़ल शुहदा बनी और दरे में ईसा आई तब फ़तह हासिल ऐशी वैला यफ्तिनून अबदन दई बतर मर्ग प फितना की वाक़ी निशी, अल्लाह बे फितनों न महफूज साथी नदी मनस की बदई बगनी गनीमतुन तकसीमई अतुरी बेजवंडी कड़ी हुई जब बाज़ अहले इल्म लिखली चे दा अअमाक़ और दाबिक़ द हल्ब चे द शाम इलाका दा गज़ेर है। बाज़ शारहीन उसली कली जिदा द मदीने मुनव्वरे ज़ायु नहीं अबाज़ शारहीन वही चे अअमाक़ और दाबिक़ हल्ब द शाम या इलाका दा दा गज़ेरी सुपली तुरी बेजवंडी कड़ी द ज़ैतून प उनो के शैतान बावाज़ू की चे मसीह दज्जाल रोते दे दावाज बद दरूगी दई बदा गज़े नराशी और दाग जंग द पार बदई जानू न बराबरई सफ़ू न बजोड़ई दी की बद मुज इक़ामत उशी इमाम मेहदी ब पैदावी इमाम मेहदी रहमुल्लाह द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प नस्ल के उस गुरदा से उड़ल रो थी चे वही द मेहदी अहादीस टूल से दी ज़ईफ़ थी। मुफ्ती शामज़ई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि यो किताब लिखले गज़ाल लमो पैदा पखवा तालिबान द किताबों शौकियान उस द मोबाइल शौकियान दी अब भाई अलखेट शौकियान दी अब भाई पखवा नारे थे रोले वो किताब बेजान तवा गुस्सो उस दई जैसे सिवा की खेटे नज़ार का अब भाई नागा किताब दे दा किताब नुम दे ज़ुहूर मेहदी अहादीस की रोशनी में न द अवल सदई न द उम्मत तर न पूरे इत्तिफाक के ज़िक्र करे और 70 अहादीस ज़िक्र करी दा द टूल उम्मत इत्तिफाकी खबर दा चे इमाम मेहदी रहमुल्लाह बस कीगी दा ब पैदा कीगी इक़ामत द मुज़ बशवे फ़यनज़िलु ईसा इब्नु मरियम दी लाभ इमामती शिवी नहीं हो इक़ामत बशवे दी कि वही ईसा अलैहिस्सलाम राकुशी द आसमान न राकुजी दो बारकिम है ईसा अलैहिस्सलाम जो अंदे दे द क़यामत न मख की बराकुजीगी दा द मुसलमानान द कुरान और सुन्नत अक़ीदा दा सोक कवई चे वफ़ात दे और न बराकुजीगी दा द कुफ्र अक़ीदा दा द सकीदा दा ईसा अलैहिस्सलाम जुअंदुन मनल चाप आसमानों की जुअंदे दे और आकुजी की बा दी बारह के 120 अहादीस रागली शान वर्षा कश्मीर रहमुल्लाह की किताब निकले अत-तसरीह बिमा तवातर फी नुज़ूलिल मसीह शपक्षले अहादीस थी
او شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ داغین د سلورنی مشلو احادیث و انتخاب فرمایلی آغا حدیث ټول سندن سری ناغی سلورنیم شل احادیث په خپل کتاب کې ذکر کړي چې دا د عیسی علیه السلام برا کوزیږي د مسلمانانو سره عقیده را فامهم دایته به امامتی ورکی دجال چې کله وګوري نو دې بدا سی ویل کیږي کما یذوب الملح فی الماء لکه څنګه چې مال غو بو کې ویل کیږي فلو ترکه لئن ذاب کچره پر خطول به ویلی شي دجال او چون کې الله لیکلی چې د دې د الله سره قتل وی د دجال قتل د چا د الله سره عیسی علیہ السلام میں پنیزو دا غټ کافر و مردار کی مسلمانانو ته پنیزو خی جو ګورای فیریهم دمه فی حربته پخپل نیزه کې ورته دا وینه د دجال غنه بیغمه کوي عوام قتل کو انبیاء علیهم السلام ټول لکه څنګه د دعوت د میدان رجال دي نو داسې د قتال د میدان مسدي انبیاء علیهم السلام رجال دي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله نو د مسلمانانو به یو لوی جنگ جوړیږي او دې نفس به عیسی علیہ السلام جرا کوشي پټول دنیا کې د کفر نام و نشان به پاتې نشي د کفر سره نام و نشان به پاتې نشي الله دې بیا امت مسلمه ته داسې رجال ورکی چې هغه کې دي مسلمانانو او د دې بارک غیرت په خوا غره ک ظالمان هم تیر شي ظلمونه کړي خو یو اسلامي غیرت لرلو اوس چې د يهود او نصارا مدد نشي کولای نو مخالفت خو بالکل نه کوي کنه سبو خیال لې اوس کدای مرګرتیا نه کوي نو د اسلام خوړو سره نه کوي حجاج ابن یوسف سمرلوی ظالمانو کې تیر شو ډېر مسلمانانو وجلی قبل په غیرت اسلامي له وګوره وای کله چې کفار او زموږ دی بندرګاه کراچۍ سن پدی باندې د مسلمانانو جهاد ونیو نه کې او زنانه د خلین وروت له حجاج نو حجاج روټي خوړا ډېر ورځې پس ول خبر ورسېدو چې کفار د مسلمانانو جهاز نیولې اپای کې زنانا او نارینه قیدیان یو زنانه یا حجاج وې روټي خوړا چې خلیته نو لیکړي او نو کثر او غرزولا ور نور نوړی لتی او د هندستان په مخ کو لبیک یا بنتی زمالور از موجود زبجوانته متا کافر نس ور یو په ظلمونو لو ور بل په اسلام ګور دی غیرت اسلام قسم دې کو نوړی ته ردا نوړی رو غرزولا چې مسلمانان په وینو کې لیت پیت دي نو کې ایمان وستان وړای و دې مړای کې نخلي اكون نخته نو بیا ایمان سلوي د الله حبيب وای ایمان والا پشان د جسد واحد دی دا ګوت چې خوګي شوګیره کوي کنا وای بیگا میں خوب نه کړه سترګه می خوګیدا ا بیگا میں خوب نه کړه غوګ می خوګیدو سید العالمین وای ایمان والا پشان د سدي کل جسد الواحد د یو بدن پشان دی که بدن کې اوځه خوګيږي ټول بدن باندې خوګيږي د سترګا او تبي ټول بدن نیولې په مسلمان چې خپن شونو او یریږي چې مسلمان نه پاغه چې دیونه جړل تاسو د خپل بچو له مګورئ چې تاسو د زنانه نارینه شهیدان شي او د ماشومان او حیادار د کافر الله سول ورشي ستاد ازړه سوې تا دا دومره بنگله چې خایسته جوړه کړي اپدی میزایل رو غرزیږي او زری زری کی دومره خپل جمعات دی جوړ کړي او دا در زری زری کی ستاد ازړه سوې دا صدا امت مسلمه حال دنن مونږ تاسو ګورچ دعا توبو طرف ته متوجي شو او د موجوده حکمرانانو نه خپل ذهن مطابق هم چې اس قسمه لما سره دا خطر ده چې کې امام مهدی پیدا جوړو به بدای ور سره جنگي سمو خیال له اوای امان الله سنجان صاحب رحمت الله علیه وی الله د اسلام راولي خو ما سره یو غم ده وی دا وکیلان التباس کوي
نو خلک وایي کنه یو بل لاسه سي خو چې دا دغه نه روزي بیا یو بل سره پورټل کې چیز کی وی کې یو مولا بل مولا لاړو چې دا یو مقدمه کې بلبل کې دی وی دای به تر قیامت یو بل سره روغ نشي ځکه کینه حسد دای کې څه دی وی کې اسلامي قانون یو مقدمه کې یو مولا راغله بل راغله دای به چاپلار په پیوزه چې اوس کوي او یوزه به چې ته پورټل ډوډۍ کې کینی نو موږ حسد او کینو دومره په مخه کړیو دا الله بندګانو دا زموږ یو ذمہواری دا چې موږ دی خلق له دعا او کو په خپل دعاګانو کې دی یاد کو دا غ صحابي حال موقت وګره اخر کې د مسلمانانو بهترین زیبدای ډیرو صحابه کرام هم دغه طرف ته هجرت کړو دا د محشر زمکم دا مسلمانان چې قیامت راشي او ټول با الله را جمع کوي نو د محشر زمکه به د شام زمکه وي نه مدینه منوره ده نه مکه مکرمه ده پاوامو کې مشهور ده او عرفات به دغه درست نه ده صحیح روایتو کې سراغلی د محشر زمکه به د شام زمکه وي ډیرو صحابه کرام هغه وخت کې هجرت کړو تاسو دا صحابي حال واورېدو بل صحابي بارک امراغلی واصله ابن الاسقع رضی الله عنه وی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی یجند الناس وجنادا جند بالیمن وجند بالشام وجند بالمشرق وجند بالمغرب فقال رجل يا رسول الله اخر لي اني فتى شاب فلعلي ادرك ذلك فأي ذلك تأمرني قال عليك بالشام رواه الطبراني رحمه الله الله حبيبي د مسلمانانو د جهاد ټولي او لخرې به جوړ شي یو به یمن کی بل به شام کی بل به مشرق کی وی او سلورم ټوله به مغرب کی وی یو رجل ورته وی صحابي د الله حبيبا مال د کم ډلې انتخاب کې زه خو ځوانم کې دې شي دا مکزرونی سم د الله حبيب ورته عليك بالشام وی شام لازم رونی سا اور دا د ابراهیم علیہ السلام د هجرت سے یو حدیث کې دا الفاظ راغلی ابو داود شریف کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وای ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے چې فرمایله ستكون هجرت بعد هجرت زرد چې هجرت بشي پس د هجرت نا هر صدای کې دا امت هجرت کوي کاټه ماټه ګرځي و یره د فلانی ځای خلق مهاجر شو تاسو ګورئ دا امت پار صدای کې تاسو په دې سو پیره مو قتل چې کاټه وګرځولې هجرت سره مخ کې ټول گناهونه معاف شي کور خو قربان کو پټه قربان کو تیار ارسه قربان کړ مسلم شریف حدیث ته وای ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله دریو سيزونو سره مخ کې گناهونه معاف کی سو کافر دے مسلمان شو د حقوق الله حقوق العباد ټول معاف شو یو سړی هجرت کو نو حقوق العباد ورته نه معاف کیږي او حقوق الله ورته ټول شول معاف شول یو سړی حج کو نو حقوق العباد په حج نه معاف کیږي او حقوق الله ورته شول وګوره دا کډي خو یو ګرځول خو د ټول ګناهونو نه شو او الله قران کې وای و من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله سوک چې د کور نه مهاجر وروتو د الله او د الله د رسول د رضا لپاره امرک پر راغه بس د الله مزدوري ورواړو د پښتانه وي ما په ورواړو فقط وقع اجره على الله د مزدوري په الله ثابت شوا نوې هجرت به پس د هجرتنا فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم وی غرد زمکی والا بسو کی چې چا د ابراهیم علیہ السلام د هجرت زیرونیو
ابراهيم عليه السلام د هجرت زه سو وایا اتو دې نو ها شام ته ابراهيم عليه السلام هجرت کړو ادا اول مهاجر دی وقال اني مهاجر الى ربي رمبه هجرت چا کړه وای رمبه چې کور وطن ورس قربان کړي د الله د پاره غسو کو اول مهاجر دا سو کو او سره د بیبینا د نبی عليه السلام عثمان رضی الله عنه سره د بیبینا حبشي ته هجرت کړو د الله حبیب د ابراهیم علیه السلام نه پس دا سړی دی او دا عظیم شخصیت دی چې سره د بیبینه سو کو د ابراهیم علیه السلام سره د بیبینه هجرت کړو نو دی شام ته وای فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهیم غورا پا دیزمکی والو کی باغسو کی چې د ابراهیم علیه السلام د هجرت زه لازم رونیو چې هغه شام دی او دا زما عزت مند و مبارک از مکه دا مسند احمد کی حدیث راغله دا الله حبیب فرمای او راوی دی ابو الدرداء رضی الله عنه ها بھائی څوک بو دی علماء کی چې ابو الدرداء سنوم دی ها بھائی وایا یو کس رستو ناسته ها دا ابو الدرداء رضی الله عنه سنوم دی بھائی ها دورت موږ استاد الدین سره ور واسطه ده خاله صحابو نو کوم نه پیژنو ها بھائی دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل بین انا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت راسي فعمد به الى الشام دا الله حبیب وی زودوم اصل د کتاب زما د بالغ دلان دیو نو اگر واغسته شو زما د سر مبارک دلان دینا نو شام طرف لبوتلې شو نو دا الله حبیب الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام خبردار چې فتنی واقع شنو ایمان بکمزه کی شام کې به رواه احمد ورواته روات الصحيح وی د مودوم زما د بالغ دلان دی کتاب پروتو اغه اصل ترا واغسته شو او دا شام طرف لداغی لقص ورکړې شو الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام دارنګ یو حدیث کې دا سراغلی دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه ده دا الله حبیبی انی رأیت ماوقتل کأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتی وی ماوقتل چې هغه اصل کتاب زما د بالغ دلان دی راخ کړې شو نو ما اور پسیدا سے نظر کو فاذا هو نور ساطع عمد به الى الشام یورنا و شام طرف لبوت لے شو الا وان الايمان اذا وقعت الفتن بالشام خبردار ایمان چې کله فتنی واقع شنو کمزه کې وای نو دا غ مبارک وطن دے او مبارک وطن والا باندې امتحانات امرازي بګي په خبره باندې دا مسله دا وای دنیا کې جسم رسو کې ایمان کې مضبوط دے دومره په ازمایښونو ډېر وی ها بھائی ټیک دا جدا خبره بم پکې وی چې کله ناکله موږ د خپل اعمالو د وجه نه الله را نشي کله سره کافر مسلط کو زموږ د اعمال وجه دا منکرات کو من کول وال نشتا گناهونه کو ظلمونه کو لاس نیو وال نشتا کله زموږ د منکرات او د بيدینۍ د وجه نم کافر سکیږي هغه الله رب العزت مسلط کی خو کله داسم دا کله داسم د چې الله د نیکان او خلقو امتحان اخلي سمره چې په ایمان کې څوک مضبوط دي دومره داغه امتحان ډېر وي اسوره چې امتحان ډېر دی صحابي راغوي د نبی رسول الله تبه ورجو ما په لاس کې خو وای ما ورته قربان پتا خلاصم نشو کې خو دې وای ما باندې د دوو کسانو مرتبه راځي نن خود آلات دور تاسو 102 ته به د الله د حبيب په 204 به وا په 204 کې سره سکیږي وای ما اجر سیوا ده د چا چې اجر سیوا وي دا غ امتحاناتم سوي
سیوا وي ځکه لوی اجر به د لوی امتحان سره د دنیا کې ګوره په لوی ایمان والو باندې الله امتحانات او ازمایش راولي کمزور باندې د هغوی د شان مطابق امتحان وي نو دغه خلکو باندې امتحان د دوی د شان مطابق دی دا مضمون په نور روایاتو کې مراغله عبد الله ابن حواله رضی الله عنه وای دي کدا سے الفاظ رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة وما د ليلة الإسراء پشپوکتل چیو اصل سپین شیر او تب ویګنی ملغلره د ملائکو پورته کړي نو ما تحملون تاسو پورته کوي فقالوا عمود الكتاب اغاصل کتاب امرنا ان ندعه بالشام منتدبرن حکم شوی چې د اصل شی په شام کې کېدی وبين انا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي ويزودوم اصل کتاب زما د بالغ دلان دی یوړې شو نو ما ګمانو او نظر می ور پسې وکړو فاذا هو نور ساطع بين يدي حتى اوضع بالشام ما نه مخکی اور رڼا روانه او په شام کې سشوا شام کې خدای شو ابن حواله یا رسول الله خير لي قال عليك بالشام رواه الطبراني ورواته ثقات ومال انتخاب کوي شام تزا شام لازم رو نساء رضا زما عزت مند مبارک از مکه دا پدی و عیسی علیہ السلام نزول اپدی به یو دور دا سه راضی زمون پیغمبر علیہ السلام ویل چې يهودي به یوم پاتې نشي کانه بم و ارشد ماشاءالله پر ولاړ دي اون بم خبريو کی مسلمانان به قتل کی د یوز د مختلفو ځایونو نا د غزل راجم کی یوز د الله خو خدا ځکه علامات د قیامت درې قسم علامات دي یو ته بعید وای یو ته درمیانه وای یو ته قریبه وای نو پدی قریبو کې غټه خبره پاتې اهل علم د قیامت پر علامات باندې کتابونه لیکلي امو یو سلور 15 جمعې متواتر الحمدلله پدی بیان کړي پتا سو چې ګوره وو نه راځي تا غازي نه ګناګار نشي بھائی دا الله بندگانو د دین سره دمرا مونږ تاسو لریو د دین نا پکار د زموږ عوام ټول د دین سره سواسته جوړو د دین د کار نمو خبر نه ونو ها وای اگر ما ته یو وی د فلانه سړی ډیر مالدار دی نو ما نصیب دمر چته دی چې دې بمګنی وای چې طالبانو ډنګر دې دي کې بس سراړ ما وای پیسې خو خلکو سره ډېری دي خو چې قسمتي نشته بازي سړی به جمع کوي به اتاسم داسې کوي ګوره اکثر پلاران به مناسي اکثر موږ سره د طالبانو نه علاوه د سکول طالب علمان هم راغلي او الحمدلله تجویز د کوي الله دې سینې د قران د علوم د پارس کې پرانسي پدې بچو باندې په سکول کې مور او پلار زرګونو روپۍ لګای خو چې مدرسې لراشي بس بخل ور سره شي دین باندې به مالم لګي او جان بم لګي نو مون کلا اول خو بچی نه دغه کوګه بچی مراوستل نو په سکول کې په زورګونه لګاو خو مدرسې کې دا تاسو نه کو چې بھائی زما دي بچی خو کور کې څغړل کو نور زنی الله وسرا کړی چې زوام دی او دو بچو نور مودا یو لوی عالم تیر شوی دی مخ کې کلونو کې وفات شو منظور احمد چنوټی رحمت الله تعالی علیه د قادیانیت مقابله کې د فولاد دیوارو نو دل چاوي چې ستا خاندان کې علماء نو ته څنګه عالم جوړ شوی نو زما والد صاحب ډېر مالدار او د مدرسې خادم ور تراغه وی بندا بی اور چندا بی اور بندا بی د مدرسې لپاره بچندا براکه او بندا براکه نو یې ولا ورکه په پیسې ولا ورکه وی په خبر باندې دین باندې لکه بچیرا لګي نو پکار داد چې چا وسوي چې مدرسې سره تعاون وکړي دا نور مسلمانانو ګور دي مسلمانانو ملمان دي زموږ د اختر په درې مرز دا دوره شروع تقریبا زنانو نه علاوه زموږ زنانو سره 200 تقریبا تعداد جوړي
ځکه ما غرضا بچی له وې نو مې سور راغوي مونږ پینی می بوجای را لیا دي کې چې دا درځي د موږ سره دي کې مسلمانانو لپاره مونږ په فلسطین څخه فتح کوغا بھائی د طالب له روډای نه ورکو ها بھائی طالب له څه نه کو طالب له روټای نه ورکو په لنګر کې مدد نه کو ها بھائی فلسطین بسو کو بھائی فلسطین فتح کول والا غسو کو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ صلاح الدین ایوبی رحمه الله بیت المقدس فتح کړو تاریخ لیکلی چې وفات شو دور پیسې نه وی چې د کفن د پاره وې ها بھائی ملکونه فتح کوي خو د کفن پیسې سنشتا صلاح الدین ایوبی رحمه الله نو مسلمانانو لپاره دی وای جذبه د دین پیدا کی هر شي کی چې موږ تاسو پیدا مال تاسو دا قبر لنوړای دا بدر نه پاتی ته بوله ګوره دا په پاتی اني در پسې څوک لګای کو به لګای تاسو مور خپل پسې څومره چاوله ګولې بھائی هغه خپل نوم پیش کوي چې ما مور خپل پسې دور او لګولې نو چې تان دي لګولې دا د وکړل سبب یې بستا بچي بداري بي دا الله د دین بارک د دي مسلمانانو له سوچ پکار دي چې بھائی دا مدرسه دا پدې کې دادي پدې کې دادي پکار دادي چې موږ یو جذبه د دین په زړه کې زما عزت مند راولو دا طالبان هم بچي خواري کوي مهنت کوي چې دا قران شریف دې زړه له ورکوشي احادیثو کې راغلي ابای توجه د طلباء کرام علماء وای کم قران چې د مړای نه پاسې دا به حجت بازي دې زړه له ورکوشي تاسو به الحمدلله الفاظ صحیح کول تاسو واورېدل درس کې چې دا زموږ د دین د فرایض نه دي الفاظ د قران سمول دې سره زموږ د مستعلق دي خدا الفاظم صحیح شل قران ممزد کو زړه ته ورکو شو نو دا به تاسو د پاره قران حجت شي اکنه د مرکن ورکته نشو نو بیا وګوره پتا سو باندې حجت وی د داغه د زړه د ورکته کېدو یو نه خدام دا تاسو به مور خپلارو پیجنې مشربو پیجنې تاسو کې وسړی توب راشي اوس بس تاسو یو سورې پس ختم وی د تجوید تاسو د سار نماز ختنه پورې ناشي حسن بصری رحم الله وای کله یو طالب او طالبو ما قران ختم کو نو قران خو د تجوید دی ختم کو دا غستا بدن کې ښکاری نه تا په اخلاقو کې څه تبدیلی رااله ستا په شکل کې څه تبدیلی رااله ستا په خوې کې څه تبدیلی رااله کچره دې دومره رزو کې زمو خوې بدل شو مونږ مشرو پیژندو پلار مو پیژندو مور مو پیژندا جمعات مو پیژندو آداب مو پیژندو نو غشه نخل رسیدلې غشه سره دا اخر کدام دا ګره ما دلوي د قیامت علامات دی او اخره زمانہ کې بدا سے خلق وی چې قران بدا سے درست وای لکه غشه چې څنګه نه غروان وی خو د مرینه وخت کیږي نه سپو شوي په خبره باندې نو دې سره ګره دا فکر هم ده چې مونږ نه الله با عمل سوکي با عمل عالمان زمونږ او تاسو نه جوړ کی دا اره خبرې د دین خیال بساتای دا خیال بم ساتي چې تکبیر اولا درنه لاړ نشي سب خیال بساتای صف دا طریقه دا وای زمونږ دا صفونه چې مونږ جوړو دا ځي لکه ملائک چې صفونه جوړي الله روان دي یو بصف کې نږدې ودرېږي چې په منځ کې زېني دا الله حبیب فرمایي زګورم چې د دوو کسانو په منځ کې زیوي نو شیطان د بیزې د بچی په شکل کې په منځ کې زی راځي الله دې موږ تاسو حرمین لبوزي خشک وطن دې نو دا غزي غبيزي بچي د پښو د بچي عمروي ها بھائی صبروي وګوره تو ګوره چې ما دي مسلمان نه خود عمر لري نه ولاړ چې شیطان په منځ کې راځي کده منځ کې راغی بس خبره خراب شوه نو منځ کې بوله زې پریزي څوک بوله پریزي منځ کې زې ها بھائی صفله دویم رکعت کې مګورې چیر په اول کې خود سم ولاړم دي دویم کې سمم کنا نو مخ کې رسو کې وای دو قدمونه الله ته ډېر خواګري یو قدم هغه چې کافر سره جنگ کې ور مخ کې کېږي د قتال فنیت او دویم قدم هغه چې دې د پاره علي چې سب خوا په نیمګړې زوا په لاړ شم د دې قدم د قدر او قیمت پته و
پرز د قیامت لګي وګوره چې راشه سړیو ګوري چې کوم په لده صف ضرورت ده خي طرف لده او کګس طرف لده خي طرف لده او کګس طرف دغه د صف اول فضیلت ته چې اول راغله اگر راغله اخر کې او د خلکو د پاسه خپې کې دي سب ته ډومبه خوخ ده نو دا خو ته خلکو له ضرر رسیر سره ځان لزایا کړ ډومبه صف دا بهتري دي کې د علماو اختلاف دي چې د خي طرف فضیلت شته کنا اگر چې بعض علما دي طرف تلاړ دي چې د خي طرف فضیلت شته او بعض علما لومبنه صف ده بس لومبنه صف چې مراګیر کو بیا ورپسې د دویم چې دویم پوره شي او سب پکارم دي چې سړی د من نه جوړای کمپل چې ضرورت هي اپل ودري گئی بل داسې کوي ګوره دا ټول مسلمانان طالبان عالمان چې دا گیټي هر وخت سرګندې ساتي دا یو داسې ګناه ده چې بالکل عام شوی ده د الله حبیب فرمای د چا پرتوک چې د گیټو نه کتوي ففنار 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 درې ځلې وایسه کې وای اور کې وای اور کې وای دا د مس خصوصیت نه ده خو مس قبليږي نه چا کدا سي موزو کو چې د گیټای پټي وي په پنسو کې یا کمیسي دومره لوی جوړ کړي لکه د باز عربو غونته چې پاغه ور پسې راخکې شو نو د موز د الله دربار کې د قبولیت مقام ته نه رسیږي خدا سے نه چې تاسو کو نو بڑے برکت کې ها بھائی ادم مومن وای د مومن لنګ او پرتګ به ترنی می پندای وی تر کمه پورې وای سو کوي رسول الله علیه السلام وای د نارینا مومن لنګ او پرتګ به تر کمه پوری وی موږ باندې غیر لزان بدخکاری بعضی دیندار خلق لکه بعضی دیندار خلق کی تبلیغیان وی دی بډي والی خلق وی بډو والا رالل یا بډي چی والی بیا رالل نو که چاله پته ای چې دا سنت طریقه دا او ور پورې خواندل نو کافر کیږي اکه پته ورته نیوی نو بیا ګناهګاری ها ترز کمی پوری وای دغه ترا شو درې کنه چې دای ته وګوري ترا شاو شي ادم نیوی پاندای پوری نه دي رسول الله علیه السلام سوئی د مومن لنګ او پرتګ به ترنی می پندای وی اخام خوي کته وی جن دور او چتول نشم نو د گیټونو به اوچتوي وګورغه مرتبه نه راکته شوي ها بھائی اوس ګور نیمه پندای شو وشه په خبره باندې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نو د چا خوخ د رسول الله وای دا مؤمن دی بای ازرۃ المؤمن الی انصاف ساقه د مؤمن لنګ او پرتګ بسوي د زنانا داغه به گیټای پکې پټي وي د زنانو گیټای بلکې قدم دی پکې پټوي کبار روزي جرابه باشه سوک چوي زموږ اهل علم دا خبر نه ده خو خکړي چې باجوي د زنانه د مخ او لاسونه او قدمین په پرده کې نه زموږ علماء لیکلي دوه مسلې دی یو د مزدا او یو د پرده دا زنانه چې پکور کې مسکای نو د دې ګور دور مخ به سرګندې ما لګورې وای دی په لګورې دیتا وجه وای دیتا کفین وای او دی گیټون لاندې ته قدمین وای دا د مز مسله دا زنانه کې چره بار روزي بیا بدا پټوي دی بار کې کتا سوای چې مسلې تفصیل ګورو نو د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله کتاب ده حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها او د دې ټول خلاصه بیا ذکر کړي مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه او رساله لیکلي د حجاب شرعي بارکه هغه کې او یا احادیث دي د فقهای اربعه او اقوال دي او د ټول فقهاو نه ویلي چې او مخد زینت د جمع کېدو جداد سرګن کو پکې پاتې شو خزه چې مخ سرګن کو پکې څه پاتې شو دا خود محاسن د جمع کېدو زیاده نو چې دې زما عزت مندو خیال او لزنانه بګور خپل گیټي سکه خو شیطان داسې دشمن دی پای باډي والی او سړی پسې پنسیر اخ کې شي څنګه منو مونږه خو زبانه شیطان سو کې باډي والی اسړو لسدي سړو پسې پنسیر اخ کې شي آیا عالم زموږ د اکابرینو کې ویلی وي ګوره د انګريز د په حکم خو دي جنگي واچولو
او د رسول الله په حکم گیټای نه سرګنده افسوس دې کنه د جنگې دې چولې لوبي کې ټول عورت اخکاری ځکه دا فخذ عورت اگر چې د علماو اختلاف دی او احادیث په دواړو کې صحیح راغلي د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا دی چې الفخذ عوره دا عورت نو دې سرګندولم حرام دي دې ته قتلم حرام دي نو د انګريز په حکم د جنگې واچولو او د رسول الله علیه السلام په حکم باندې سن کې پاغه باندې گیټای نه سره چې د اره خبرې زما عزت مندو مونږ تاسو له حاضر کو خپل مساجدو کې علما ولوي چې قنوت نازله شروع کوم ان شاء الله سبا نه شروع کو سبا په مسکی ولوي کنه د کولو کوشش دیو کی دیو جن غزوام ما تاسو لکه نه کلوا ما موږ سره یو طالب علم مون کرنا کړه ز دوره کې دا خبره کوم و عمل الله د اسلامي حکومت را ولي تاسو امين کمال پکې سه اختیار ملاو شو نو زبړم به امامان په موزو درو کدی مزدک نو خلق بزکی قسم دې کدی له مزور سي پويږي په خبره باندې دای اموز تر اور اخو دې خو نه پکې قومشتا نه پکې جلسشتا نه پکې اطمینان شتا بس خو سلام یو ګرځولو مس په کلار لري نو نومبه بس کیږي ور هر شي د پاره سوي مخکې تاسو لټریننګ وای سمشق وی امام دغه شان امام شو نو امام لم پکار دي چې وای تا امامتي ز دکړې کنه د دکړې سي په مصلو درې کې خپل علماء او مساجدو کې وای چې سمره چې بای مصیبت ده په مسلمانانو دی وخت د ځان خبرې مجوړه وجه سورته د سوره نو ختم بکاو تلاوت عبادت ته کوا خو دی وخت کې څه شه رسول الله علیه السلام چې په مسلمانانو په تکلیف سبه کول قنوت نازله به کولا نو قنوت نازله خپل امامانو ته وای چې شروع کی خیر د کني مونږ ورته لیکلی مکلی ورکو او ورزي ماشاءالله ورزي خو خواري تی نکی نو کوشش زما عزت تاسو د سمره طلبه چې ای ګره د امامتۍ یو طریقه دا اوس مونږ زه په دا اکثر طالبان مخ کې کوچی چل زده کی نو ګره د امام دا ذمہواری چې اقامت شي د به ترغیب پر تکبیر تحریمه نه کوي چې د صفونو د جوړولو په ترتیب نه پوښوي دی به یو پلم ګوري بل پلم ګوري بلکې امام نسائی باب تړلې چې درې پیری به امام وای چې صفونه سم کوي دی پلم وای دی پل سو پیری وای نو ویلم سنت دی او درې زله والم سنت ته د الله حبیب وای پټول عمر کې داسې مز نه کړي چې د صف د جوړولو حکم یې نه کړي سینې کړي ازمونږ امامان ټول عمر کې داسې مزد کړي چې چاله ویلي چې صف سم کا بل صف مونږ څنګه سمو یو ځکه یو عالم د بخاری شریف ختم نو باز خلک یو مزه جوړ کی یو سو کې اوکر خراکا کی لګل در اوکر خرا وې دې سره پنځ کې دی نو چې د پنځو نسب جوړیږي دې معنا دا چې سب کوک کوي اے د چاخ په لویا دا د چا وړه دا نو چې ته پنځه برابر کوي سب د کوک دې نه کو صف د پنځو نه جوړيږي د جرير بن عبد الله رضی الله عنه مبارک زمو شارحین لیکلي و یو غس خپوا دمر دنګ صحابیو چې سره ودري د دمر بسو د تبع یوسف هذه الامه و د امت یوسف دمر خایستاو اثر چې ودري دو دمر سینه به تی اوچتا زمو شارحین د نسائی شریف کې د طالبان لتیر شو و داغه شری یو غس خپوا او شران غس سره دی په لګوري سلیریش ګوته یو غس دا سره سلیریش ګوته به جوړه خدا سے وکه ها بھائی چې غس د کې د متوسط سړی موټه نه د ډېر وړو کې او نه د ډېر غاټه ها بھائی سلیریش ګوته چې دا شي دا غس یو غس دا څنګه ګره دا تشوي دې سره چې دو نور شي نشوره بشي شپاړس بشي ها بھائی دا سي سلیریش ګوته او کله ور سره دا سیم وي نو صف جوړیږي د سند د گیټونا او د ګونا تو ګوره چې زکه مرور سره ولاړم زما وګد سره برابر د کنا زما گیټای د مخامخ د کنا نو په دې ترتیب بسوي سب جوړیږي صف چې جوړ شي زمون په منځ کې به محبت اتفاق راځي او صف کروان وي زمون اقامه هغه یقیمون الصلاه برابر نشو د صف پورا کول دا د اتمام الصلات د قبيله ندي
نو د صفونو کوشش کوي زما عزتمندو چې برابر وي د شریعت د اره خبره زما عزتمندو چې موږ او تاسو لحاظ کو خپل رونه دعاګانو کې یاد کو د دین د خبره باقاعده زما عزتمندو فکر کو تاسو ګوره دا وخت تقریبا نیم تیر شو نیم پاتې ده چې دې کې ځان سره سو کوي ځان سره سه اوسې بعضی طالبان ماشاءالله ډېر خواري کوي تاسو ټول مهنت کوي چې قرآن حکیم د تجوید سره زده شي دا یو علم دی چې زمونږ په دې ملک کې بالکل څه شوی یو ځل چا یو ډېر مشهور کلی دی هغې له بیان له بوتلی تاسو ټول یې پېژنئ نو نوم یې نه اډم نو هلته د حفظ مدرسه تبلیغ والا ملګرو جوړه کړې وه نو ما له وی د مدرسې د جوړولو سبب دا دی زمونږ د کلي نه د عربو یو جماعت راغلی و نو هر جمعات کې غیر ورځې تیرېږي بیا چې موږ له وی ستاسو ټول امامانو قرآن غلط دی وایي په خبره باندې وی ستاسو د امامان ټول قرآن غلط وایي نو د هغې په سبب موږ څه وکړه دا مدرسه مو جوړه کړه نو ګوره خپل قرآن صحیح کول دا یو ضروري خبره ده تاسو له الله مقدر کړې اوس نور مدارس هم بند دي سکولونه هم بند دي چې دې کې تاسو خپل تجوید څه کوئ دا مکمل کې خاص کر دا کم ماشومان بچي نور دی خو له وخت د دې وخت کې جب اوړي راوړي او چې اوسل د سره بشیر چې دا جب بیا څه نه کېږي یو خابل خوانه اوړي نو مهنت کوي خواري کوي الله مدارات لل خپل دربار کې قبول او منظور کا او قرآن حکیم د صحیح طریقې ویلو سره دی الله تاسو له توفیق درکړي دعا وغواړئ الٰه العالمین زموږ خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته الٰه العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دا څومره بیماری پریشانی دي د ټول امت مسلمه نه لري کې الٰه العالمین په دغه شام علاقه کې چې مسلمانانو لکم تکلیف ده الٰه العالمین د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او په دې بادشاہانو کې داسې سړي پیدا کړي چې دغه مظلومانو مدد او نصرت وکړي الله يهود او نصارا او د دې څومره معاونین کافر دي الله نشت نابود کړي او د دې د ظلم ستم نه مسلمانانو ته نجات ورکړي الله د غپاک مسجد چې د دې زمونږ په شریعت کې درېمه مرتبه ده اول مسجد حرام دی بیا مسجد نبوي دی او درېمه مرتبه کې مسجد اقصی او بیت المقدس ته الله دا د دې کافر او د لاسونو آزاد کې مسلمانانو الله زمونږ د مرګ نه مخکې دا بیت المقدس د دې د لاسونو آزاد کې امون ټول لپاره د مشکول توفیق راکې الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي دا کومه دوره شروع د الله په خیر عافیت اختتام تورسه دا کوم طلباء او طالبات راغلي الله سینې د قران د تجوید او د خپل لستو د پاره کولاو کې الله د دې لنګر کې کوم مسلمانان منډه ترړي وي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او الله د دې مدرسې ضرورت او د ټولو مدارس ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي زنده مدرسې تعمیر شروع د دعا غواړي چې الله د غیب او اسباب ولا جوړ کړي او کوم مسلمانان په دې کې منډه ترړي وي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي زموږ د دې طلباو د دورې کې کم مسلمانان په لنګر کې منډه تلي وي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دې بدلی ورته رب العالمین په دواړو جهانونو کې ورکه الله استاد کتاب برکات موږ له دنیا کې مراکه او په قبر کې مراکه او په آخرت کې مراکه زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو الله تر سره کې او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کې د کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك